الله تبارک وتعالى خو د خلفار اجازه راکړې دي ته څوک چې تا مہر محدود کو چې کده دې زیات تا مقرر کو نه خبرني دا وایا چې زیات مہر مقرر وای بهتر نه ده لیکن ته پابندي ولري حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیا د مسجد نبوي دروازې نه واپس شو الله کې کېنو وځه خطا شو او زما اصلاح او زنانه وکړه هغه ماته وی چې قران کریم خو دې اجازه راکړي چې کنبار ته مہر مقرر ولې شي عمر ته بیا څوک چې په دې باندې یو حد لګای پابندي لګای حضرت سعید ابن مسیب رحمه الله یو ډیر وی جلیل القدر تابعی ته شي ډیر وی مراسیل د صحابه چې چا په دې باندې قابل قبول نه دي هغه وی د سعید ابن مسیب او مراسیل قابل قبول دي علماء کرام تشریف فرمایي حدیث الوی عالم لوري وا عالم فاضله دغه خلیفہ عبد الملک ابن مروان خپل د زوی لپاره دشتاو لګل درخواست وکړو چې حضرت یا زمات دا لګونو مربامین حکمران طاقتور حکمران عبد الملک ابن مروان د بنو امیہ نامور حکمران حضرت کے زمان دزوی رشتہ ساسو دے بچہ سروشی ماں دا پارا زمان دزوی دے پارا بدا ڈیٹ دے سازن تھا حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ فرمائے جب یو بولیا نشین اور سب بادشاہان اسرا خلفاء اسرا رشتے اخبر دوری اخبر و شاگرد تا بالکل غریب و دیا علم پوجا علم دم نجویش کے حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ دا خلیفہ اگا حکومت تا خلافت تا دیاغی اگا سلطنت تا دیاغی اگا تخت تا اگی تے انہیں قتل زکر چی سبا دیاغی زوی دا تخت مالک سبا دیاغی زوی خلیفہ امدگا چکم دا سعید ابن مسیب زم جوڑے دو والا اور دیاغی خواہش دا لیکن حضرت سعید ابن مسیب دیتا انہیں قتل دے علم فضیلت کرے کہ ستاز زوی دے صاحب زادہ دے خلیفہ بچے دے لیکن ابھی سر آقا علم نشتا یو بوریا نشی یو غریب طالب علم جو پوری ہم نو اگر سر اپن دا بدل نہیں کرو خیر زیادہ آقا علم ذکر پہنچا جو آقا دے زنانوں کے علم سمجھ زیادہ چکلا سہر شو لگا خوان نظام تیار کر او روانه ته د کور نه وته د سعید ابن مسیب رحمه الله د لور کنه تاسو کو چې کوم د طالب علم بیبي و چې چرته راوته اسم درسګاه د حضرت سعید ابن مسیب دغه درسګاه ته سم د حدیثو د بارا علم د بارا ته د شاګرد دي چې سبق ختم شي بیا اعظم کو لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ زما د پلار ټول علم الله تبارک وتعالى ماته ستاسو کوم علمي مشکل ان شاء الله تاسو په کور کې داسې زنانه وي د امام مالک رحمت الله علیه متعلق مې ولوستل امام مالک رحمت الله علیه لولوا امام مالک امام دار الهجره د کرونو خلق هغه دي چې هغه د امام مالک رحمت الله علیه مقلدین او ډېر لوی محدث او ډېر لوی فقيه د حدیثو درس به زرګونه طلبه ورته ناست او امام مالک صاحب رحمت الله علیه چې کوم ځای کې ناستو د دروازې دوستو به دغې لورم ناست امام مالک دا ټول داسې اورېدل ماته امام مالک او د حدیثو غټه عالمه هغه ورته حدیثو یو طریقه د دوستو دام او علماء کرام تشریف فرما دي قرات علی الشیخ چې طالب علم با حدیث د روز د استاد مخکې استاد به دغه تصدیق کو ضروری خبره به دغه به تشریف ولا چې کله به یو طالب علم د حدیث او عبارت ویلو کې خطا شو او د امام مالک سے بخیال نو د امام مالک سے بغدور باور وکړ ورته کوله مطلب داو کہ طالب علم خطا شو عبارت غلط ہے حدیث غلط ہے
امام مالک سے په متوجه شو په باور کوټه کې زمانور دا وایي چې دا حدیث د طالبانو خطا وي ځل بیا وایي بیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دغه غلطي ونی ولا ځکه چې کله د استاد خیال نه نو د امام مالک سے په خیال نه دغه دوه باغ غلطي ونی او ظاهر ده आवाज په نه شو کوله ځانو आवाज څنګه دې نو ور به وټه او دا ورته کول مطلب ودا چې طالبانو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دغه والدہ په یو مسله کې د قاضي عدالت ته حاضر شو دا څنګه د بشریت کې او قضا کې عدالت کې یا خو به د دوه سړو گواهی وي او که دوه سړي په یو خبره کې نشي گواهان کې دي نو که گواهی یو سړی وي او دوه زنانه وي نو هغه د دوه زنانو گواهیون له یو سړي د گواهی برابر دي امام شافعی رحمه الله والدہ محترمه که قاضی په عدالت کې و گواهی ورکړه قاضی سے دا وخته چې اوس په گواهی باندې تنقید وکړي او خپل ځان مطمئن کړي چې آیا دا گواهی دي چې ورته دوی په دې موقع باندې موجود وي کنه وي هغه د پاره کوشش کاو او وی وی دا چې دا یو زنانه دی ویل شي بل دی ویل شي یو دیو کمرې کې وي بل دی بل کمرې کې وي دا به دیو نه تاسو کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مور ورته وی چې بالکل غلط ده دا طریقه ده قاضي حیران شو دا د قضا په اصول نه پوهیږي څنګه د قضا په اصول نه پوهیږي کومه غلطي مې وکړه چې الله تبارک وتعالى په قرآن کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما وتذكر احداهما الاخرى چې یو په خبره کې خطا کیږي ایری ورته دا بل زنانه باندې ته دهانی ورکړي موږ گواہی ورکړه چې د حبیبونو بیل تاسو کوي او بل وسره موجود نه هغه به خپل ملګری ته هغه یاد دهانی څنګه الله تبارک وتعالى خدا فرمایي او تذکر احداهما الاخرى او موږ بیل کوي قاضي به بالکل زبر دا سیدونه دا زمانه لا تبارک وتعالى دا علم او دا څه پوهه بهرحال مسجد دور دا څه ډیر شو په قسمت نه چې بنینو مدرسې وي د الکانو مدرسې وي علما پکې جوړېدل لیکن عالمان پکې نه جوړېدل الحمدلله ثم الحمدلله اوس کور کې عالمان دي البته ضرورت دې خبرې دي چې دغه عالمانو نه دا ټول معاشره مستفید شي او دا ټول معاشره هغه به هغه مستفید کیږي زخاص طور سره خپل هغه بچو ته هغه خويندو ته چې کوم فارغي کې څنګه نکال او دا هغه د حدیثو د کتابونو اوه هغه ته زړه درخواست کوم چې دین د خدمت لپاره دا ضروری نه ده چې وګټه مدرسه وي د دې مدرسې په شان سنوند مولانا افتاب سے استاد دې مدرسې مریم بنت عمران مدرسه مریم بنت عمران چې دا مدرسه مریم بنت عمران د دې شانتي مدرسه وي او تاسو ته به تدریس ملاويږي یا پپلار یا ورور د نور بیا مدرسه جوړي نو پس به ته باغې کې تدریس کې دا به د دین خدمت کیږي او کله دا څه نه وي نو بیا د دین د خدمت بل سلام نشته دا تصور بالکل نه خپل کورونه یا چې کوم کورونه ته بیا سبا تاسو لاړې شئ هغه کورونه د مدرسې جوړې کړي چې په هر کور کې مدرسې او په هر کور کې د مدرسې دا مطلب دی چې دا فاصلات دي خپل کورونو کې اوقات مقرر کړي چې دا سهار دی وخت نه دی وخت پورې د محلې چې څومره بچای دي هغه د راځي د ورته فائدہ وین زبورته ناظره وین زبورته قران کریم وین دې اوقاتو کې د محلې چې کوم مشران زنانه دي دا د راځي سبا امین د مسلې خیر پېشتي ځورنه به مسلې بیانو زبا خو د قران ترجمه خیر دیابو مزونو کې دیابو په دسونو کې دیابو په عبادتو کې کوم کمې کوزې وی مسلې ورته معلومي نه وي
زه به هغه مسلې هم ورته صحیح کوم د هغو مو سبق به ورته صحیح کوم دا د دین ډېر بهتر او دا هغه فاضله خپل په کور کې کولی شي دا هغه محلې چې کومې جنکۍ وي هغو ته قرآن ښودل هغو ته د قرآن ترجمه ښودل مختصر تفسیر ښودل عامو زنانو ته یا هغه زنانې چې کوم سکولونه کې وي کېدای شي دلته به هم د جنکو سکولونه وي چې کوم سکولونو ته ځي واپس راځي هغو دپاره د بل یو وخت مقرر کړي او چې کوم میندې دي پلاران دي هغې ته زما دا درخواست دی چې هغې ته دغه سهولت ورکړئ چې هغو ستاسو په دې کورونو کې خپل د تعلیم او تعلم دا سلسله جاري وساتي دې سره به ستاسو په کورونو کې د الله رحمتونه نازلېږي ځکه چې کوم کور نه د قرآن پاک اواز اوچتېږي هلته د الله تبارک وتعالی رحمتونه چې هر کور داسې مدرسې شي انشاءالله تعالی زموږ د آینده نسل